اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د فاطمې لار ده. فاطمې لار ده، په دې باندې پیاده څوک نشي تللی. نو کاونډه دوی به تاون معلومات شیر کې تاسو کمال بھائی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ضلع الله عامر بھائی ډېر شکریہ ادا کوم، ډېر کیمرامین د دم ډېر شکریہ ادا کوم چې دی موږ راله دونه تنګ وخت موږ له راکړو. د دې لپاره تقریبا 3.5 کروڑ روپۍ منظور شوي وي، هغه دی واپس بیا راکړي. نو دا له فاطمې نه والې له بابیڼه پورې روډ دی او بابیڼه نه والې له لختي بانډه امدا خانه پورې. دې باندې تقریبا ګدر هم را دي، امدا خان هم را دي، ساول ډېر هم را دي. چې موږ د عاطف خان ته او مجاهد خان ته دا یو سوال منت یو چې زموږ دا روډ دی درته در شروع شي، ځکه چې په دې باندې ډېر مشکلات دي. کیمرامین ته هم پکار دي چې دا اوبه پکې راولي، دا ځای پکې لکه تاسو ووینئ په خپله یا مریض شي یا دغه شي. تقریبا بل زه یو موټرسایکل والا دلته را پرېوتو، کیمرامین والا ته ویم چې دغه ځای پکې تاسو خیر راواړوئ، دغه دی وګورئ. صرف له مشکلات باندې ډېر مخکې یو کس دا دی واوړئ، دا هغه دی ستاسو د مخامخ وایي دی کیمرې والې ته پکار دي چې دې راواړئ. دا لږه ډېره مشکل ده موږ ته، او ستاسو به ډېره مهرباني. موږ زر ته زر موږ ته کار لږه په دې باندې شروع کړئ، مهرباني. یو موټرسایکل والا راځي، دنه تپوس کوو چې ستاسو د لار نه څه دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو جی دلته د پټي ته راوتی وم، خو دا لاره ډېره زیاته خرابه ده. په دې باندې چینچا والا بل ځای راته او دې ځای کې نښتی و، او دې ځای کې دنیا خټې وې، بیا هغه زنانه هم ورسره وې. د هغې تقریبا جي خپې او مکمل هر څه څښه وه. چینچا والا یوازې ما ته چغې والې وې راشي ما سره لږ مدد وکړه. چینچې نښتې وه. نو په الله په ذات ته قسم ما له رامنډه وویله، چینچې مو سره بار کړه او بیا غریبانو ته پیاده پیاده ړه خپې لاسې ووینځلو. نو په دې ډېر زیات مشکلات دي، زنانو ته مشکلات دي، نارینهو ته مشکلات دي، ماشومانو ټولو ته جي ډېر زیات مشکلات دي. تاسو په دې کیمره کې لږ وښایئ، دا سړک دی جي دا ټول مکمل داسې چې خټې خټې دی، او چې باران پې وشي بیا 10 ورځې 13 ورځې داسې چې مکمل په دې د نه راتلو چانس وي. په دې باندې 20 ورځې 10 ورځې څو کډو راتلی نه شي. ستاسو د خپل وزیر اعلی صاحب نه څه مطالبه ده؟ آیا شته چې دا لار منظوره شوې ده یا نه منظوره شوې؟ یاره جي زه خو چې وړوکې رالوی شم په دې باندې زه فاطمې سکول ته هم تللی ما. وزیر اعلی صاحب نه دا مخکې په دې باندې صرف کاڼي اچولي او کرش یې پې لږ ډېر ویشته، نور خو دې باندې بیا هېڅ نه دي شوي جي، هغه هم په وړوکوالي باندې. نو زموږ وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه را که دا روډ یې منظور کړی شو، نو دا د بابیڼوالې تقریبا 4-5 هزار خلک دلته دی، داسې صدر کلي نه خلک په دې راځي. نو د هغوی د زړه خواهش مراد به پوره شي. که دا وزیر اعلی صاحب وکړو موږ به د هغه ډېر زیات مشکور شکرګزار یو. جي ډېره مهرباني. د یو بهجان نه تپوس کوو چې د دې لارې والي څه تاسو. السلام علیکم. زما نظام نوم دی، لختي مانډه کې پاتې کېږم، او تقریبا چې موږ واړه وو چې منډې وو پی ټي آی باندې یقین وساته چې موږ جګړې کړي دي، هر څه کړي لکه چې څه وسو هغه موږ کړی دی. خو پی ټي آی کې مجاهد خان زموږ مور مړه وه او باران شوی، د سره د ګاډي راتلی نه شي، ګاډي به ټول په بابیڼه کې ودرېدل، سبا د حمزه خان خواته ودرېدل. مجاهد خان خپله چې د واله راتونه یو لارې پرېښوده او په بله لار باندې په بابیڼه په داسې پنیر راتاو شو، زموږ د واله راغی او په دوا کې دا قسم وخوړ جومات ته مانځله روان وو چې زما دې په خدای قسم وي که زه کېږم او که زه نه کېږم. نو د لختي باندې دا لار بر زما ړومبی ټارګېټ یې. اوس مجاهد خان پسې موږ بې شماره پیرې لړو، اوس هغه خو بلکل انکاري شو. دا ولې وی چې شوې ده د لختي باندې لار شوې ده، ما کړې ده. دې کې تقریبا 2.5 کاله تیر شو، هېڅ په پته پوه نه شو. بیا ابس کمال چې کم دی د پی ټي آی ممبر دی د لختي باندې، ده وویل چې ځئ چې ځو، باران شو بلکل دا لاره او دا اوبه یو شان په دې لختو او په دې لارو به دی. یو ګاډی نشي راتلی، بیا د ټول کسان راغونډ کړل او بویې تلل. د عاطف خان ځای ته هلته زموږ کوم چې صدر دی نوید صاحب هم ناست و، نوید صاحب هم وایي دوی ته وایي چې تاسو ځئ، ما ستاسو د دې لارې وینا کړې ده. خو بهرحال دوی بیا هم صبر نه کو، عاطف خان سره په خپله میلاو شو، هغه سیکرټري راوغوښته وی که نورې لارې کېږي او که نه کېږي، خو د لختي باندې دا لار دا ویډیو ما په خپله ولیده او دا زر تر زر وکړئ. خو بیا هم هېڅ په پته باندې پوه نه شو. دا به ډېره زیاته مهرباني او په دې ملک کې د دوی وګرځي چې دومره لوی کلي ته ګوره 2 سکولونه هم دي او داسې کچه لار به بل ځای نه وي، به آخر د دې لختي باندې لار ده. او کیمرا کولو ډېره مننه، معلومات کوو. بهجان السلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د مرګري خبرې وکړو چې موږ واړه رالوی شو او زموږ دغه لارې دي او چې باران وشي وروره نو بیا موږ داسې کار کړي چې چپړې مو باسلې او بډې مو والي او په لاره باندې روان یو او بل که موږ سره موټرسایکل نشو را بار کولی که ګاډی را سره ګاډي نشي بار کولی موټرسایکل سره سامل شوي ده موټرسایکل پکې لږ راوله چې یو میاشت په دې لار باندې وچلېږي دا موټرسایکل نو هر څه او شاکابزر او هر څه یې ختمي نو د مونږ پی ټی آی والا ته دا خواسته چې مهرباني وکړئ زموږ په دې لار باندې تاسو لږ نظرثاني وکړئ زموږ دا لار الله پاک جوړه کړي په هغه هم خدای کې خو بیخي موږ ته دومره تکلیف وي چې څه وایم ګاډي والا خو بیخي دی خوا راځي نه په بابېڼه کې که ته رکشه کې او د لښتي باندې پورې وراشي نو مردان ته په 200 روپۍ باندې او دلته تا سره لښتي باندې نه تر بابېڼه پورې تا سره په 200 روپۍ دا په څه وجه دا د دې لارې په وجه چې دا لار زموږ خرابه ده او 2 سکولونه هم شته او هر څه پې برابر دي. تاسو کاکا ستاسو نوم دی؟ زما نوم غلام محمود. تاسو د دې لار په حوالې سره څه موږ وایو چې دا لار موږ ته پخه شي موږ ته ډېر تکلیف دی بیمار راشي هغه را باندې تکلیف دی په څه پکې وړی نه شو او هغه نور کاروبار خراب دی د ماشومانو کار خراب دی د مړي کار خراب دی نو دا موږ ته ډېر تکلیف دی راشه دا موږ کړی وګوري او دا لار دی موږ ته وشي. نو تاسو ته چې کوم دی دا دې لار ته چې کسان وایي چې دلته پیسې منظورې شوې وي د هغې څه هغه وایي بس بل خوا لاړې او چا یوړې بل خوا بل طرف ته لارې یوړي تلي دي. او لار چې کوم دی تاسو ته کومه لار باندې تګ راتګ ډېر دی کومه لار تاسو ته ډېر یاره موږ ته په دې غاړه هم ډېر دی په دې غاړه هم ډېر دی په دواړه په فاطمه غاړه هم ډېر دی موږ ته ټولې لار داسې دي ګډې وډې دي خرابې تورابې راشي مقرر تاسو وګورئ ته خدای لپاره دا لار وګورئ پرون چا خبره کوله دغه ځای کې وچلم ډېر و چې زه دې پورې کوم نیمه د دې خوا دې طرف وشي